أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مخی آیت کی الله تبارک و تعالی امر وکړو، حکم وکړ په اتمام د حج باندې چې واتم الحج والعمره لله، چې حج او عمره خاص د الله رب العالمین د رضا لپاره پوره کړي. نو اوس د اتمام او د پوروالی طریقې بیانوي، او هغه په دې آیات کې درې خبرې دي. اوله خبره وخت د احرام د حج، چې د احرام کم وخت دی. دویم نمبر ممنوعات د حج، چې په حج کې څه ممنوعات دي، کم پریزونه دي، کم ممنوعات دي، کم چیزونه بند دي. دریم نمبر امر په توخی وړلو سره، حکم په خرچی وړلو سره چې ځان سره خرچه او توخه واخلئ، او په دې کې رد دی پر رسمونو د جاهلیت باندې په باره د حج کې. یو رسم یې دا و چې ټولې میاشتې به د حج دپاره احرام دا جایز ګاڼه. ټول کال کې چې کله به خوښه شوه د حج دپاره به احرام تاړه. دویم رسم یې دا و چې په حج کې به د محرماتو نه ځان نه ساته، کم څیزونه چې الله حرام کړي دي هغې نه به ځان نه ساته. او دریم رسم دا و چې ځان سره به خرچه وړل ګناه ګڼله، توخه به ځان سره نه وړه، خرچه به ځان سره نه وړه. نو الله تبارک و تعالی په دغه رسمونو باندې رد کوي، او د اتمام طریقې الله رب العالمین بیانوي، د پوروالی طریقې. الله وی الحج د حج اشهر معلومات، میاشتې دي معلومی. الحج د حج، اشهر میاشتې دي، معلومات معلومی، او مقرر خپل میاشتې دي، چې هغه یو د شوال میاشت ده، او دویمه د ذوالقعدې، او بیا لس ورځې د ذوالحجې. یو د واړه اختر میاشت ده شوال، او بیا ورپسې میاشت ده ذوالقعده. دا دوه پوره دي، او د لوی اختر میاشت یعنی ذوالحجه د هغې لس ورځې دي. په دې کې به ته احرام تړې. نو الله رب العالمین وایي چې د دې میاشتې دي معلومې او مقررې. فمن پس چا چې فرضا لازم کړو، فیهن په دې میاشتو کې الحج حج، چا چې لازم کو په ځان باندې په دې میاشتو کې حج. څنګه په ځان باندې لازم کو؟ مطلب دا دی چې نیت یې وتاړه، نیت یې وکړه د حج دپاره یا د عمرې دپاره. دغه شان یې په دې میاشتو کې احرام وتاړه، نو دغه انسان په ځان باندې حج دا لازم که، مطلب نیت یې وکړه په زړه کې، احرام یې وتاړه په عمل کې دا شو، او تلبیه یې ویله په ژبه باندې. دا درې واړه خبرې وکړلې، په زړه کې نیت وکړه، او په عمل اندامونو باندې احرام وتاړه، په ژبه باندې تلبیه ویله، نو بس دغه انسان باندې حج بیا لازم شو. دې کې اشاره ده چې حج په شروع کولو سره فرض کیږي، اگر چې نفلی. که نفلی حجم تکې خو چې کله د شروع وکړله، یعنی احرام دې وتاړه، نیت دې وکړه، تلبیه دې ویله، نو په تا باندې دا لازم شو. فمن پس چا چې فرضا لازم کړو په ځان باندې، فیهن الحج په دې میاشتو کې حج، فلا رفث نو ندی دې جما کوي، فلا رفث دې جما نه کوي، د زنانو سره دې ملاقات نه کوي، او دغه شان پاش خبرې دې نه کوي، ټولو ته شامل دی. ولا فسوق او ندی ګناه کوي، هر ګناه ته شامل دی چې ګناهونه دې نه کوي.
ولا جدال او نه د جګړه کوي فی الحج په حج کې اگر چې دا کارونه کول د جګړې کول او دغه شان فسق او ګناه کول اگر چې دا په د حج نه بغیرم ناروا دي د حج نه بغیرم ناروا دي ګناه او جګړه کول خو لیکن په حج کې خصوصي توګه باندې الله رب العالمین و دین ځان وساتي وما تفعلوا او هغه چې کوي تاسو من خیرین د سنې کینا یعلمه الله نو پوی دې باغی باندې الله تعالی تاسو ریاکارۍ نه ځان وساتي ځان خودن نه ځان وساتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تشرک خفی ویلې دې پټ شرک ورته ویلې دې چې انسان ځان خودنه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلی لیرائی فقد اشرک چا چې مونږ دې د پاره کو چې ځان خلکو ته ځان وخی ځان خودنه کی ریاکاریو کی نو د انسان شرک وکا چا چې روزه دې د پاره ونیو دلا چې خلق را ته خو وینو دې شرک وکا الله وکم عمل چې کې نګورا نمائش ته ضرورت نشته بلکې الله رب العالمین پاغي باندې پوی دی وتزودوا او ځان سره خرچ واخلی تو خواخلی فإن خیر الزاد التقوى بیشک بهترین توخه بهترین خرچا تقوا دا ځان ساتل دي د سوالنا وای بازي خلکو هغه چې بتل نو ځان سره به خرچې نه وړي او ودا خرچول ګناه ده او ځان ته متوکلین ویل توکل والا چې زمون په الله باندې توکل لې او چلته بلاړل نو بیا به سوالونه کول الله رب العالمین وای غره خرچا او غره توخه غدا ده چې ځان د سوال نو ساتي او ځان سره خرچوي سي یا د لفظ عام دی چې غره توخه تقوا ده پرهیزګاری ده یعنی ځان سره د دنیا اسباب واخلا خودي سره سره تقوا ځان سره واخلا واتقوني ويريږي زمانه یا اولی الالباب اذا عقل خوندانو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وسپدی آیات کې الله تبارک وتعالى د اتمام حج د پاره درې امور ذکر کړي یو رد رسم چې په حج کې وی تجارت حرام غاڼه دویم دار چې وقوف د مزدلفي د دې باره کې خبره دریم په هغه مزدلفه باندې ودریدلو کې د الله رب العالمین ذکر کول جاهلیت والا چې کومون غیبا په حج کې د حج په سفر کې غیبا تجارت حرام غاڼه نو الله تبارک وتعالى الله رب العالمین دا د دې رسم رد وک چې بالکل ځان له تجارت پدې کې کول شي څه ګناه پدې کې نشته الله ویلیس علیکم نشته پتا سو باندې جناحن څه ګناه ان تبتغوا دا چې ولټوي تاسو فضلن فضل من ربکم د طرف د رب تاسو نه فیزا افستم کله چې تاسو واپس راشئ افستم واپس شئ تاسو را روان شئ من عرفات د عرفات نا فذكر الله نو یاد کئ الله تعالی لرا عند المشعر الحرام وخوا د مشعر حرام کی مراد مزدلفه ده چې په مزدلفه کې الله رب العالمین یاد کئ وذکروه او یاد کئ الله تعالی لرا کما هداکم لک څنګه چې خودنه کړل تاسو ته څنګه چې تاسو ته خودنه کړل نو هغه طریقې سره الله رب العالمین یاد کړي پدې کې یو دا خبرم ده چې تاسو کوم د الله رب العالمین ذکر کوي نو په شرعي طریقې سره د الله ذکر وکي ځکه وجدا ده چې کم اذکار دي او کم ذکرونه دي نو هغه د الله رب العالمین د طرفه د پیغمبر د طرفه چې څنګه دینو په هغه طریقې سره کول پکار دي ځان په کې زیادت نه لري پکار کما هداکم لکه څنګه چې خودنه کړل تاسو ته وَإِن كُنتُمْ او یقینا چې وای تاسو من قبله مخکر دینا
لمن الضالین خامخادنا خبرنا ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم افیضوا من حیث افاض الناس ثم افیضوا بیا راکوشی من حیث افاض الناس د کم زینا چرا کوزیږي خلق یا ثم افیضوا بیا واپس شی من حیث افاض الناس ته کم زینا چې واپس کیږي خلق واستغفر الله بخنا غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی ډیر بخون کې او ډیر مهربان دی الحج اشهر معلومات د حج میاشت دی معلومی فمن فرض فسچا چې لازم کو پزان باندې فیهن الحج پدی میاشتو کې حج فلا رفثا ندی دی جما کوي د زنانو خپل سرا ولا فسوق او ندی گناه کوي ولا جدال فی الحج او ندی جګړې کوي په حج کې وما تفعلوا غچ کوي تاسو من خیرین د سنه کینا یعلمه الله نو پوی دی پاغي باندې الله تعالی وتزودوا ځان سره خرچ واخلئ فإن خیر الزاد التقوى یقینا بهترین توخه او بهترین خرچ تقوا ده واتقوني ويريږي زمانه یا اول الالباب اذا عقل خوندانو لیس علیکم نشتره پتا سباندی جناحن سگنا ان تبتغو دا چول ټوي تاسو فضلا من ربکم فضل طرف دربستاسونا فاذا افضتم کله چې واپس شئ تاسو من عرفات د عرفاتنا فذكروا الله نو یاد کې الله تعالی لرا عند المشعر الحرام په خوا د مزدلفه کې وذكروه او یاد کې الله تعالی لرا کما هداکم لک څنګه چې خودنه کړل تاسو ته وان کنتم یقینا و تاسو من قبل مخکر دینا لمن الضالین خامخادنا خبرنا ثم افیضوا بیا واپس شی من حیث افاض الناس د کم زینا چې واپس کیږي خلق عام خلق واستغفر الله بخنو غواړی د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی دې بخون کې مهربان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك